تر دې پورې حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک دے ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1846 کے امام ابن ماجہ بخپل سنن ابن ماجہ کے حدیث نقل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النکاح من سنتی نکاح زما سنت تے النکاح من سنتی نکاح زما سنت تے فمن رغب وفی روایت فمن یعمل بسنتی فلیس منی نبی پاک فرمائی چې نکاح زما سنت تے او د نکاح د سنتو نه چې چا مخ واړولو نبی پاک فرمائی دا هډو زما امتی دینا نبی پاک هغه خلق امتیانو کې نشماري چې کوم خلقو د نکاح د سنت نه مخ واړولو دو خبرې دي مخ اړول یو دا چې ته نبی پاک سنت منې چې دا نکاح د نبی پاک سنت دی او کینن واده کینن نکاح دام د نبی پاک مبارک د سنت نه مخ اړول دي او چې ته هډو د نبی پاک مبارک نکاح د نبی پاک سنت نه منې نو د دې مخ اړولو به څه مقام وي یو کس ته نبی پاک مبارک نکاح د نبی پاک سنت منی خو په دغه سنت باندې عمل نه کوي نبی پاک فرمایي دا زما امتی نه دی چې زما نکاح سنت ګرځولې او هغه باوجودم دا نکاح نه کوي دا زما امتی نه دی چې څوک د نکاح د سنتوال نه انکار کوي هغه هډو امتی دی نه او بیا وایي چې دا نکاح څه ضرورت دی د نکاح کولو څه ضرورت دی په نکاح فارم باندې دستخطونو ضرورت نشته او نه په اسلام کې او نه په معاشره کې د دوو انسانانو ته د نکاح ضرورت شته دی یا ساتي زموږ حبیب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو مقابله کې چې څوک هم بکواس کوي څوک هم بیهوده خبرې کوي دا انسان که هر څومره د چا د سر تاج شي د نبی پاک مبارک د سنتو توهین چې څوک کوي د هغې اهمیت څوک ختمول غواړي د چا دپاره به د سر تاج وي خو لیکن د مسلمان دپاره دا د خپو خاورم نه ده چې د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو توهین څوک کوي د سنتو اهمیت څوک ختمول غواړي تر دې پورې تفصیل حدیث مبارک ته زبا د هغې مختصر غوندې حصہ د خپل مضمون مطابق عرض کم حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک درې اصحابه کرامو او هغوی مختلف قسمه ارادې وکړې چا وی چې زه به شپې خوب نه کوم چا ویل کم صحابي وی چې زه به ټول عمر روژې نیسم یو صحابي عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه به نکاح نه کوم زه به نکاح نه کوم د هغوی صحابه کرامو مقصد دا و چې ټوله شپه به زه عبادت کوم خوب به نه کوم زه به خپل رب راضي کوم بل صحابي مقصد دا و چې زه به ټول عمر روژه نیسم کوشش کوم به نه زه به خپل رب راضي کوم عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ مقصد دا و چې زه به نکاح د دې د وجې نه نه کوم چې بیا په نکاح کې د ښځې خیال ساتل بیا سبا له بچي په دې کې به د مانه د الله پاک عبادت چرته کمزورې پاتې نشي په دې نیت باندې نکاح د نه کولو اراده یې وکړه چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خبر شو چې عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ زما د نکاح په حواله باندې وایي زه به نکاح نه کوم حدیث پاک راضی بخاری شریف حدیث تے رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مزعون التبتل نبی پاک مبارک د حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبرہ چې زه نکاح نه کوم دا یې رد فرمایله او نبی پاک فرمایي چې نکاح زما سنت دی او د ما سنت نه چې څوک مخ وګرځوي دا زما په امتیانو کې شمار نه دی صحابه کرام یې منع کړل عقیده دا وه چې نکاح سنت دی خود الله رضا دپاره نه کوله بیا هم نبی پاک مبارک منع وفرمایله او چې بیا ته نکاح ته دا حیثیت ورکې چې د نکاح هډو ضرورت نشته دی نو دا د امتیانو په صف کې داسې انسان نه دی شمار هر یو انسان به کلمه گو وي هر یو انسان به ځان ته د نبی پاک امتی وایي
خو چې نبی پاک در تخپل امتی نه وایي تغواها چغې انسان د وحی چغې چې زه د نبی پاک مبارک امتی یم خو نبی پاک مبارک چې تا خپل امتی نه شماري دا انسان د نبی پاک مبارک د امتیانو د لیست نه د فهرست نه او د صف نه خارج دی. د دې د وجې نه حاضرینو مقصد مدا او غرض مدا چې کله هم صدا سے خبر راشي او زه بیا هم دا خبره زه عرض کول غواړم چې کچرې دا خبره ملاله یوسفزۍ نه وي کړې نو بې ځایه ځای رد نه دی کول پکار خو کچرې کړي وي او د دې نه دا کېدل متوقع هم دي سلرې خبره نه ده چې داسې خلک د داسې بېهوده خبرې ونه کړي خو کچرې کړي وي دا خبرې د کفر مترادف خبره ده او لکه څنګه ما عرض وکړو چې آدم علیه السلام نه واخله تر حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پورې سوا د دوو پیغمبرانو نه ټولو پیغمبرانو نکاح کړې وه تر دې پورې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته تر دې حده پورې فرمایلی یو صحابي رسول رالو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بغداد دا حدیث مبارک لکلے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ الالفاق یو سڑے راغے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تارس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وس منشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب و تنگ دستی را باندے غالب دا دا سے یو عمل را توخہے چھ غریبی میں ختم شی امرہو ان یتزوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته فرمایل چې کسو غریبی ختمول غواړي واده ده وکي او مونږ واده دې دپاره نه کوو چې غریبان یو مونږ واده دې دپاره نه کوو چې غریبي ده او نبی پاک فرمایي چې که غریبي ختمول غواړي نو واده وکړه اوس دا دواړو خبرو کې تضاد ولې دی نبی پاک فرمایي چې غریبي ده واده وکړه او مونږ واده دې دپاره نه کوو چې غریبي ده بنیادی وجه دا ده چې مونږ د حدیث په الټ باندې روان یو وجه دا ده چې مونږ واده ځکه نشو کولی چې غریبي ده او دغې غریبۍ ته زمونږ ځکه نظر دی چې مونږ ادا د واده طریقې کار د واده دا د سنتو خلاف دی مونږ رسومات په ودونو کې رادنه نه کړي دي ټول نه اول رسم دا دی چې د جینۍ منګني مونږ دومره په دوم دام باندې کوو چې د هغې پیسې نه لرو بیا د هغې نه بعد میاشت په میاشت او کال په کال باندې هغوی ته برخې او هغوی ته سامانونه وروړل چې د هغې وس نه لرو بیا چې کله واده رانږدې شي د جهیز په لعنت کې مونږ دومره را گرفتار یو چې مونږ بیا د جهیز سامان اسباب نه لرو لہذا د غریبۍ د وجې نه مونږ د نبی پاک مبارک د سنت ته ادایګۍ نه محروم یو حالانکه نبی پاک فرمایي که غریب واده وکړه چې مالدار شي تر دې پورې بل روایت کې راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب یم نبی پاک ورته فرمایي واده وکړه واده وکړو بیا هم غریبي وه نبی پاک له بیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غریبي ده بیا هم نبی پاک ورته فرمایل بل واده وکړه غرض مدا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک امت کې دا سنت او دا نکاح عام کول غواړي رسومات نبی پاک مبارک په خپلو تعلیماتو کې د هغې رد بیان کړی جهیز ضرور شته جهیز ضرور سنت دی خو لیکن د وس مطابق جهیز ضرور اصحابه کرامو نبی پاک مبارک تعلیم ورکړی د مہر په صورت کې جهیز ضرور ثابت دی خو د وس مطابق او کچرې د معاشرې مطابق څوک جهیز کول غواړي نو ډېرې جینکې د ودونو نه فی الحال محرومه دي ډېر هلکان د ودونو نه محرومه دي وجه دا ده چې رسومات څوک نشي پوره کولی او حالانکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داسې نکاحونه هم فرمایلی دي نبی پاک مبارک واده وکړو سبا له نبی پاک مبارک یو چیلې الله لکه دعای په وکړو روټۍ خلاصه شوه خبره خلاصه تر دې پورې چې مختلف قسمه روایت دي هغه یو ځان له موضوع ده رسومات د ودونو باندې خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک موږ له ترغیب د دې سنت راکول غواړي چې نکاح کول دا د حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی